بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز ډاټ پی کې ګرانو مینوالو، زه شهاب خان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، دا وختي د سوات د سیند په غاړه ولاړ یو. سوات چې الله تعالی ورته بې پناه ښایست وربخلی دی. د دې ترڅنګ د سوات د سیند چې کمې اوبه وې، کمې چې به سیلانیانو د څښلو دپاره استعمالولې، د دې نه علاوه چې د دې کم عام ولس دی هغو به هم د څښلو دپاره استعمالولې. خو د بده مرغه د منګورې د سا هوټلو د لاسه چې دې ته کم څښا ګندونه راوتلي دي، د هغې په وجه باندې د سوات د سیند دغه پاکي او صفا اوبه د ګند ښکار شوي دي. د دې ترڅنګ که زه تاسو ته ووایم چې د سوات مېوې چې په پوره نړۍ کې یو ځانګړی حیثیت لرو، او د سوات مېوې به خلکو یو بل ته د تحفې په شکل کې هم ورکوو. د دې ترڅنګ که تاسو زموږ په سکرین باندې دغه شارټ سینۍ نن سبا د سوات د سیند چې کوم هغه پاک مېوې و، هغه مېوې چې په نړۍ کې ډېر زیات نوم لرو او خلکو به ډېر زیات خوښوو، هغه د دغې بیمارو ښکار شوي دي. حکومت له دغه پکار دي چې د دې دپاره پوري طور څه نه څه اقدامات واخلي چې زموږ د سوات دغه پاک صفا مېوې او دغه تازه مېوې د دې بیماریانو نه بچ شي. او مین خبره چې کومه ده هغه زموږ د سوات د مېوې به زه تاسو ته بار بار ویم چې کچري حکومت په دې باندې پوري طور اقدامات وانخیستل، نو د سوات دغه مېوې به د سوات نه ورک شي. تاسو به زموږ په دې سکرین باندې د میانو دغه فوټیج او دغه شارټ سینۍ نن سبا د سوات مېوې چې کوم دی هغه د دغې بیماریانو ښکار شوی. کوشش به کوو چې د ملګرو سره خبرې اترې وکړو چې آیا حکومت له څه کول پکار دي او نور محکمو له څه کول پکار دي. دا سیده چې د سوات دا سیند چې پخوا وختونو کې به دلته د دې سیند دا اوبه چې وې دا به خلکو د څښو دپاره استعمالولې، او یوازې د څښو دپاره نه، دلته به د کم سیلانیان چې به راتلل د ښکتو علاقو نه د ملک د مختلفو سیمو نه به خلک دلته راتلل. په دې سیند کې به یې لامبل هم د دې سیند د دې یخو یخو هواګانو نه په ګرمۍ کې، چونکې سوات چې دی دا د سیلانیانو یو مرکزي او د مختلفو سیمو نه دلته سیلانیان راځي د دې ځای د ښایست کتلو دپاره، د دې ځای د دې یخې یخ هواګانو نه خوندونه اخلي. نو چونکې کله چې سیلانیان راشي نو د هغو په زړه باندې دا یو ارمان وي چې یاره موږ به د سوات سیند خواله ځو، د دغه سیند نه به موږ مزې اخلو. خو چونکې چې بیا هغو کله دلته راشي نو د سوات د سیند د حالات چې وي نو هغو بیا پړه کې دا وایي چې یاره دا خو هغه سوات دی په کمې کې چې به مطلب دلته به په دې سیند کې خلکو لامبل، د دې سیند دا پاکې اوبه به خلکو د څښو دپاره استعمالولې. خو چونکې اوس هغه وخت نه دی، اوس داسې وخت راغلی دی چې یاره د سوات د دغه سیند په غاړه چې کوم مختلف رسټورنټ جوړ شوي دي، هوټلې جوړې شوي دي، هغې خپل کم ډرینیج سیستم چې دی هغه ټول د سیند طرف ته کړی دی، او خپل هغه کم ګنده اوبه چې دي هغه ټولې د سیند ته راځي. د هغې سره سره کم د منګورې ټي ایم اې چې د بار بار په میډیا باندې دغه یو دغه راځي چې یاره د منګورې کم ټي ایم اې د ښار چې کومه ګندګي ده هغه راوړي او په سوات په سیند کې اچوي. نو که فرض که دغه چارواکي چې کوم دي هغو د دې سوات د سیند دغه ښایست ورکول غواړي، د سوات د سیند دغه پاکې اوبه څښا کول غواړي، نو د نور چا نه به موږ څه تمه وکړو. که نه د سوات عوام چې کوم دي هغو هم پکار دی چې یاره د دې دپاره حکومت چې دی ښه کوټلي ګامونه پورته کړي او د دې د تحفظ دپاره، د سوات د سیند د تحفظ دپاره څه اقدامات وکړي. که فرض که داسې ونه شو نو د سوات د دې سیند په وجه د ګندګۍ په وجه د سوات دغه ښایست چې دی دا به ختم شي او بیا به خلک دلته ډېر کم راځي. د دې سره به زه تاسو ته دا ووایم د سوات د خلکو چې دی زیاتره دارومدار چې دی هغه په سیاحت باندې دی. که فرض که دغه سیاحت ته نقصان رسي نو بیا به د سوات خلکو ته هم نقصان رسي. د سوات د سیند اوبه چې وې دا مخکې ډېرې پاکې وې، خلکو به څښلې هم، خو چونکې د سیند په غاړه چې دی هوټلې جوړې شوي دي، هغو د خپل نکاسۍ سیسټم چې دی هغه سیند ته راویستی دی. د دې د وجې نه د سیند اوبه ډېرې څښا شوي دي او د دې نه خلکو د ډېر مشکلات دي، لامبلو حالته په ټوله چې اوبه ورکوي هغو ته ډېر زیات مشکلات دي، او د دې سره مایانو ته هم چې کوم دی بیماري لګېدلې ده. نو حکومت له پکار دي چې د دې په باره کې اقدامات وکړي او د دې نه چې کومې خلکو ته مسلې دي، د مایانو دا بیماریانې دي او پټو والا د چې کوم مسلې دي په دې سیند کې چې کوم خلک لامبي نو هغو ته هم چونکې بیماري لګېدو خطره ده، نو حکومت له پکار دي چې دې باره کې اقدامات وکړي